خو یو خبره درته کومه که تاسو چیرې دا جرګه کامیابول غواړئ نو د جذباتو نه به کار نه اخلئ. فلحال مشران یو ځل پرېږدئ، ټول راغلي دي. تاسو ځوانانو ته چې کوم ځای مختص شوی دی باید ځوانان هلته کینی او مشرانو ته چې کوم پنډالونه جوړ شوي دي په هغه طرف کوشش نه وشي. زه نه درنه ځم، مشران نور نه درنه ځي. که د چا د تصویر استلو یا د ملوېدلو خواهش دی د یو ښه د مینې نه کوي دوی دا ځوانان دا کار، خو دا 2-3 ورځې به تاسو د دې نه بلکل ډډه کوئ. د 2-3 ورځې به په خپلو جذباتو، په خپله مینه، په خپل احترام باندې چې کوم مونږ ته لرئ هغه ته مونږ ډېر لوی احترام لرو، هغه باندې به تاسو لږ صبر کوئ، لږ حوصله به لرئ او د دې کوشش به نه کوئ و مشرانو ته لار ورکئ چې دوی مشوره سره وکړي، چې دوی سره کینی. د ټولو پښتنو شریکه فیصله را روانه ده. کنې داسې ټوله دنیا راته نظر دی. دا د کشمیر نه یو وفد راغلی دی، صداقت مغل په قیادت کې. هغه وایي موږ ټول مظلوم قامونه پښتانه دې جرګې ته مسترګې نیولې دي. د دوی الفاظ دا دي چې په دې خطه کې د کشمیریانو د دې وفد الفاظ دا دي چې دا تاریخ دی چې په دې خطه کې ظالم جابر پښتنو غورځولی دی زموږ د ټولو مظلومو قامونو. دوی وایي چې زموږ د ټولو مظلومو قامونو سترګې دې جرګه ته دي. ټوله دنیا درته په فکر ده. د ټوله دنیا قوتونه نن د یېرې نه کله د کمرې نه وځي کله نه نوځي. ځوانانو خو که تاسو دلته د بدنظمۍ شکار شوه د جرګه بیا به د قام او ملت ارمانونه هم نشي پوره او موږ به یو ښه نتیجه ته، موږ به یو ښه خبره ته، یو ښه پرېکړه ته ونه رسېږو. ځوانان چې څومره راتللی شي را دې شي، هغې خوا ته خیمې درته لګېدلې دي، شپه پکې وکئ، ورځ تېره کوئ، نورې خیمې مو په کار وي. په ایمان درته وایم د دې جرګې انتظامات د خپلې ګردې به ورته خرڅ کړو، خو تاسو ته به په انتظامات کې کمال نه کړو. د جرګې انتظامیه ته اول ورځې نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په موږ غږ کوئ، موږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو، خو دا جرګه به کمزورې نه کړو. خو تاسو به یو کار کوئ، تاسو به درېیمه ورځ پر دلته انتظار کوئ. تاسو به دلته د بدنظمۍ نه شکار کېږي. هر ګوند ځوانان ناست دي دلته، د هرې سیاسي پارټۍ او د سماجي تنظیمونو ځوانان دي، د خپلو مشرانو سره مینه لري چې کله ستاسو مشران راځي باید تاسو منډې د دوی سره تصویر او ملوېدلو کوشش نه وکئ. داسې د تحریک ځوانانو ته هم وایم چې تاسو به هم دا حرکت نه کوئ. ولې چې بیا نه کېږي، مشوره نه کېږي. نن جرګه شروع کېدونکې وه، ولې نه شوه شروع؟ د هغې وجه درته ښایمه. ګران ورور ستا دا کوشش چې خلک کېنوي دا نوره بې ترتیبي جوړوي. ما یې کېنوه، څوک ناست دي صحیح ده، څوک ولاړ دي، زه خبره ورته کوم ته یې پرېږده. چې څو ورځې دلته د دې جرګې انتظامات څه وړوکي انتظامات نه وو، څه لږ انتظامات نه وو، په دې ډېرې ورځې لګېدلې. د دې جرګې انتظاماتو ته یې اور ورکړه. د دې جرګې په انتظاماتو باندې شیلینګونه وشول. د دې جرګې په انتظاماتو کې ملګري شهیدان شول. ته یقین وکړه موږ د هېڅ قسم قربانۍ نه، د هېڅ قسم شیلینګ او شهادتونو نه وارخطا نه یو، خو البته د جرګې په انتظاماتو کې فرق ضرور راغی. هغه سکرین چې موږ دوی ته مکمله کریا ورسولې وه د لاهور نه را روان و، نن سهار یې دلته ورک کړلو، تر اوسه پورې رابطه نه ورسره کېږي. هغه له منځه موږ ټوله ورځ بیا ملګري لګیا وو، نوی سکرین یې سیټ کولو چې نوی سکرین سیټ شي
نوی سکرین یې هم راورسولو لاوډ سپیکر یې چا په کریا نشوه ورکولی اسټبلیشمنټ ISI او MI ورته ویلي وو چې تاسو به د پښتنو د امن او وسایلو دپاره چاته یعنی لوډ سپیکر نه ورکوئ خو الحمدلله نن بیا هم د تحریک ملګرو لوډ سپیکر پیدا کړل زه د ټول قام نه زه د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه زه د ټولو سماجي تنظیمونو د مشرانو نه زه د ټولو ضلعو قبیلو د مشرانو نه او د ټول قام نه په دې بخښنه غواړم چې انتظامات موږ نه کړل کمپلیټ نه وشوله وجه دا وه چې څومره انتظامات موږ په دې غریبۍ کې کړي وو هغه ټول رانه سوي وو نوي انتظامات خامخا یوه نیمه ورځ غوښته نن تاسو ولیدل چې پرون هیڅ نه و ټولې خیمې نن ولګېدلې لاوډ سپیکر نن راغلی دي سکرینونه نن راغلی دي نو سبا سهار به د دې دپاره چې کوم د اولې ورځې کار و هغه به هم سبا کیږي او د دومې ورځې کار به هم سبا کیږي لږ تکلیف به ټولو مشرانو ته دا وي چې دوی به سبا لږ ناستای او مشوره به یې لږ ډېر وخت اخلي خو که چیرې ځوانانو بې ترتیبي کوله که په خپلو مشرانو سره ملوېدلو یا د تصویر باسلو یو هڅه یې کوله ته یقین ومنه چې دا به د جرګه خرابه کړي د دې وطن د دوست او د دښمن چې کومې تمې دي هغه به خرابې شي نو لہذا ځوانانو ستاسو کامیابي په دې کې ده چې جرګه په آرام سره یعنې په آرام سره پوره کولو ته ورکړي د دې دپاره به تاسو یعنې یو زغم کوئ باقي هر څه دا اوس هم وینئ چې کنټینرې را روانې دي دا د پښتنو د جرګې انتظامات دي کنټینرې سامان مو درته راورسولو ټول مشران او ولسونه دا اوس هم وګورئ کنټینرې او کرینونه ټول روان دي په دې خوا باندې دا ښه ژوند زیري راپورته کېږي زه یو آخري خبره بیا کوم کېدی شي دا 2 ورځې د جرګې د مشرانو سره په مصروفیاتو کې ځوانانو ته بیا د پیغام موقع میلاو شي یا نه شي میلاو خو دا درته وایم پښتنو باور ولرئ چې دا مشران ټول تنګ دي دا ټول ستړي دي د ټولو سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقایي مشرانو سماجي تنظیمونو مختلفو پیشو دا خلک راغلي دي دا په پوره نیت سره راغلي دي انشاءالله یوه داسې پرېکړه به کېږي چې هغه به د وطن په خیر وي دا ځوانان به دغه یو وعده کوي چې هره پرېکړه د مشرانو وکړه ځوانان به د دوی پر شا ولاړ وي زه بیا هم وایم په دې پنډال کې دلته په سټیج باندې ځای کم دی خو بیا هم دلته مشران میا افتخار حسین دی حسین اخندزاده او ورسره نور ملګري داسې زمونږ د مختلفو ګوندونو چې څومره مشران ما اول نامونه واخیستل ټول دلته مخامخ ولاړ دي خو سټیج دومره سټیج جوړ شوی دی فلحال سټیج نه و جوړ یوازې انتظاماتو سیټینګ دپاره دا هر څه و نو په هغه کې دا نه وشول چې دوی به هم خبره کوله پښتون نیشنل پیپلز موومنټ چې کوم مشران دي هلک دي د پیغورونو نه د ننګ میدان ته درته راغلي دي ښه ډاډګرنه ورکوئ ځوانان ښه ډاډګرنه ورکوئ په دواړو لاسو سلام ورته وکئ دوی ته ښه ډاډګرنه وکئ چې دوی په دې خاوره باندې ستا د ژوند دپاره راټول شوي دي نو بیا هم وایم بدنظمي به نه وي ملګري به د خیمو په طرف باندې چې څوک دلته شپه کوي هغه به دلته شپه وکړي باقي د خیبر ولسونو د خیبر خلکو چې کومه میړانه کړې ده کوم ننګ یې کړی دی موږ ټول پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه ټول سماجي تنظیمونه ټول قام ورته سلام کوو موږ ټول ورته د دوی خپلې حجرې دروازې خلاصې ساتلې دي دا هغه سیمه ده چې درنه هیره نه شي چې کله په پښتنو ځوانانو فایرینګونه شروع کړل د دېګې کلیو مند یې راووتلې میدان ته دا هغه کلی دی دا هغه علاقه ده
دوی خپل حجرې خپل هر څه دلته خلاص ساتلي دي دلته هر کور ستاسو کور دی پښتنو دا کورونه دا حجرې ستاسو دي دا چې څومره ټنټونه لګېدلي دي دا ستاسو دي بې پوښتنې ورځئ چې ځای موندوئ هلته وده کېږئ ستاسو انتظامات درته کول لګیا یو د انتظامیه سره هم تعاون کوئ په آخر کې زه د دغې پنډال سیکیورټي والته وایم د پنډال سیکیورټي والا چې په تاسو کې اکثریت د پی ټي ایم د ملګرو دی زه د خلکو سره انتهایي ښه رویه وساتئ تاسو د دوی خیرخوا یئ تاسو د دغې ولسونو سره مینه کوونکي خلک یئ تاسو په دې ولسونو سر ورکوونکي خلک یئ که د چا سره